ما ته په یو مقرر ورسید د رسول الله علیه السلام طریقه ده، باس جګړې به نه کوئ، اختلافات به نه کوئ. دلته یو عالم دی د شوه کې، هغه وایي یو امي سړی و، وایي چېرته کې منځ کېده یو ماشوم امام پسې په تیزه آمین ووایي، وایي چې آمین یې ووایي نو د سلام جرباسلو نه بعد فوراً بوډا کونټۍ ته لاس کو، ورته وایي دا څه چغې د مانځه کې جوړې کړي دي. هغه ماشوم ورته وایي د الله د پیغمبر حدیث دی چې آمین په تیزه ویلم ټیک. وایي دغه بوډا دغه کونټي داسې کېښوده او دا ماشوم یې په دې خوله باندې ښکل کړو. نن هغه بابا لکپتی او کروڑپتی دی او هغه وایي بس ما اکه ټایم نه قدر وکړو چې د الله د پیغمبر طریقه راله زه به دویمه خبره نه کوم. بس عمل دی په یو خبره نشته، ځان له خبره ده، خو دومره یاد ساته چې د الله د پیغمبر طریقه راله با صبر شه. نن مسلمانان په دین کې هم ډېر لوی افراط او تفرید جوړ کړی دی، لاس بره او لاس کته، رفع الیدین شته او رفع الیدین نشته، آمین شته او آمین نشته. او د الله بنده دا ټول عملونه د الله د پیغمبر په احادیثو کې او د اصحاب محمد په طریقو کې ثابت دي. په دې رفع الیدینو جګړې مه کوئ چې دې رکوع لتونه بیا یې داسې کړو، د آمین په تیزه ووي، د آمین په مزه ووي. دا چې څوک هم کوي دا دواړه جانبه د احادیثو بېعزتي کوي. بس په دې کې په یو پابندي مه لګوه، چاته د الله د پیغمبر په کم حدیث د عمل کولو زیاته مینه ښکاره کېږي، بس هغې په هغې باندې عمل وکړي. دې کې د جګړو سو، دې کې د فرقواریت سو، دې کې د پابندو لګولو سو، خو مسلمان ته پته نشته چې دا د الله د پیغمبر خبرې دي. کني د اسلام او د مسلمانۍ تقاضا دا ده چې د پیغمبر خبر راله باس خپل غوسه، خپل غیرت، خپل شو د ارس پرېږده او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې تابعدار شي.